کتونکو ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی سره به خبرې اترې کوو چې کوم پاکستان دې وخت کې د یو ثالث کردار ادا کوي دې ته دوی په کوم نظر باندې ګوري کوم چې د ایران اسرائیلو او د امریکې شخړه ده وکیل صاحب ډېره زیاته مننه څه به وایي په دې هکله باندې چې دې وخت کې پاکستان ثالث کردار ادا کوي فیلډ مارشل چې کوم دی د امن دپاره دا کوم کردار دی بیا د ملک د وزیر اعظم څه به وایي نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم علم خان ورور تا او زمون کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. علم خان ورور دا خو ډیر بهترین دغه دی زمون فورن پالیسی چې دا د سره ډیره زیاته خشوه هغه ملک چې تنهایی کې کله تلیو نن دا دی چې هغه د لوی ملکونو خاص کر د اسلامی ملکونو هغه فیصله کوي او چې امن وسر راشي نو چې دا کومه منګای لا ګرانی چې کوم دغه د ابو سره انتهایی دغه تا او کوم د مسلمانانو مطلب دا دی چې دا کم حل شروع دی دا به سره کافی حدا پورې بلکې مکمل به ختم شي او خدای دې کی چې دی له دا بری ورکی او دا کم جنگ چې کم دی دا امن تراشي او پدې کم ایران باندې چې دا کم سنکشنز دی پابندې دی دا تیوچت شي نو مونږ ته هم تیل او دا ګیس چې کم یادې نو دا په گاوند دی دا به مونږ ته بیا بنسبت د سعودي او دغه ځای نه راوړلو په لند په مطلب دا دی چې پزمکه لارې باندې به تر اړول شي دا کم چې مطلب ستا بنگله دا دغه سره د بلوچستان بارډر دی پاغه به تر اړول شي ستا به خرچ او ستا به کافی حد ته بلکې نیم پنی بابا کم شي. خالد بختیار خان ایډوکیټ د فیلډ مارشل کردار بیا هغه څنګه ګوري دی وخت په عالمي سطح باندې خو ډیر بهترین انداز سره ستا روان پدې دی مطلب دا دی چې کم تاسو استه وي د نرتوب کارو کې کنه نو ټول خلک ته د قدر او په عزت په نظر تا ګوري کم د مې واقعیا چې کوم شی و دا غینه پس خو د پاکستان حالات ډیر زیات فورن پالیسی ډیره خوشوي ده خو دا چې عمل کې کومه مطلب دا دی ګرانی دا دغه دا چې پاغي باندې معیشي لحاظ سره دی توجه ورکړه دغه کردار فورن لحاظ سره خو ډیر زیات کته چې زمونږ بین الاقوامي پالیسي دی اخو ډیره بهترین روان دي کو تاسو ګوره افغانستان کې پړومبي ځل به مطلب دا دی د ترخ غریب چې کم رااله خودکش کسان بچراله نو پدې باندې واحد دی دغه چیرې اکشن په واغشتو مونږ وایي چې دوه لخته پښتانه دي و دا واحد جرنیل دی چې د په اکشن واغشتو دوه ته چې بای لا کسان ختم کې او کونی نو مطلب دا ډایرکټ بمباری وکړه دا خو یو ډیر خدام دی ټارګټډ کنه چې کوم ترخه ګرو دغه غزینه ټارګټ کړل دا چرته د پاکستان چې دی یو کم اتیا کالو کې مطلب داسې سو شوی نه دی دومره ست چې وای مضبوط هارت سیټ څنګه ته مطلب دا دی مضبوط ډیسیژن لا دغه غشتل نو دا خو دینه معلومیږي چې سړی خپ پالیسي روانې دي خو چې یو د معاشي زموږ مطلب دا دی په دې کنټرول راشي کنه نو پالیسي خو ډیره بهترین دي خو خالد خان لکه چې ملک نو مونږ به یو کنه په مل دنه داسې انتشاریان چې د فیلډ مارشل داخلي تشي سره کوم ملاقات شو په سکردو کې او په ګلګت کې او بیا داسې په کراچۍ کې توړ پوړ ژوندۍ په کې سکوټي پور سزوالو سوزول هغه یو خبر وکړه چې هغه مل سره دومره غم د سره دي نو بیا الته کیږي نو د دنه د انتشاریان ته څنګه ګوري علم خان وروره دغه خو ناجیزه پدې کوي چې ستا خپل ملک ستا مطلب دا دی ته به د بار فورن پالیسو سره سوکي مطلب دا دی چې دا دنیا په یو سیستم چلیږي څه چلیږي په یو سیستم چلیږي چې څنګه دلته کو دا پولیس نو کنه نو یقینو کا دا څومره جرایم چې ستا کنټرول شوی دي نو دا خو منی چې مطلب دا دی کو پولیس دی کو لګ دی کو ډیر دی خو دا غي د وجنه انتظامیه د وجنه کنټرول دی نو دا غلط شي دی چې ته مطلب دا دی ویره ویلته امریکای حمله وکړه نو زور به زه د خپل کسان نو باسم نو دی له خو واقعي سزا ورکو پکال دی پکار دی ځکه چې قانون کم سړی په لاس کېلی نو هغه سره خو بالکل رعایت نه دی پکار د دې خو زمونږ भरपूर مزمت کو چې دا خو مطلب دا دی غلط شی دی چې کم ملک امني ستا سعودي دوبه کې څه چللې خو الته امن دی کنه ستالته په قانون سړی چلیږي زموږ دفاع مضبوطه نه ونه د سعودي او د قطر او د دوبه کم حال دی او دا خو ته د ګورې کنه ستا مطلب دا د ترخګری دا د کم شوی د ساده پورې دا نن تا 400 کې یو قتل مطلب دا د اختر د ورځو کې سو مړیو شو دغه شو خو چې انتظامیه د دې تپوس نه کوي نو بس یا خور سړی مادر پیدا آزاد ته کو ته د سبزی منډه هلو ګورې ته بل ورځ یو ویلوګ پروګرام مې د کتو مطلب دا دی چې هغه سیاسي کسانو باندې ډز یو شو مطلب دغه والو نو چې دا انتظامیه دا کار نه کوي ام نه مان نه راولي نو پیمان وای دا به محفوظ شي خالد خان صوبې ته برا شو دلته کې زموږ چې زلې څنګه تا 400